یو بونیري د تبلیغیانو نه چرګه پټه کړه نو ګیر شو. امیر صاحب ورته وویل چې تاوان درنه نه اخلو خو 3 ورځې به لګئ. بونیری چې کله مرکز ته لاړ نو یو کس نه یې تپوس وکړو چې ته څو ورځې لګئ؟ هغه ورته ویل زه 4 میاشتې. بونیري وخندل ویې غټه رامیخه زما په یقین تا چېرته سنډه پټ کړی. یو سړي خپل ګاونډي ته ویل خر راکړه. هغه ویل وروره خر خو نشته چا بوتل دی. نو په دې کې خر اواز وکړو. هغه ورته ویل ګوره خر هغه ولاړ دی اواز یې وکړو. هغه ویل که ډېر ساده سړی نه وي زما په خولې یقین نه کوي د خر په خولې یقین کوي. یو بونیری کراچۍ ته لاړ هلته په کمپنۍ کې نوکر شو. منیجر ورته ویل ستا به 15,000 روپۍ تنهایي. بونیری ډېر خوشحاله شو او تپوس یې وکړ دې نه پاکستانۍ څو جوړېږي. یو سړی په بس کې روان و. بل کس ته یې د غټو بریت والا غیبت کو چې غټو بریت والا چې هغه داسې داسې بې غیرته یې داسې چې شاته یې سیم کړی او غټو بریت والا کس ناست و. هغه د یارې نه وی یو خو د دې کاکا دا بریتي دا درته نه یادومه. یو شرابي په بس کې کېناستو نو په خوا کې ناست مولي صاحب ورته وویل چې د جهنم په لاره روان یې. هغه ویل صبر استاد صبر ما کوز که زه چارسدې ته ځمه. د یو بونیري پلار بیمار شو نو زامنو امبولینس راویستو چې ټول په امبولینس کې کېناستو. هسپتال ته لاړو نو ډاکټر صاحب ته تپوس وکړو چې مریض تاسو کې کم یو دی؟ هغه ویل ډاکټر صاحب په امبولینس کې ځای نه و مریض مونږ کور پرېښود. یو هلک د جینۍ نه تپوس وکړه چې دا جینکۍ ولې دومره ښکلي؟ نو هغې ورته ویل موږ خدای پیدا کړي وو. هلک ورته ویل ستا په خیال موږ یې د انټرنېټ نه ډاونلوډ کړي وو. یو بابا او ابۍ دا فیصله وکړه چې خپل زوړ وخت بیا تازه کوو. بابا سهار په ژمي کې د ګودر غاړې ته لاړ د یخه رپېدو. 2 ګنټې ناست و ابۍ رانله. واپس چې کور ته لاړ ابۍ د خندا شنه ناسته وه. بابا ورته ویل ولې رانغلې؟ هغې ویل ماته مور قاریږي. یو مولا په سینما کې ناست و چې ورته ویل مولي صاحب ته دلته څه کوې؟ هغه ویل زه ورته بد ګورم.